لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. د محبوب دیدن لپاره زما شرط خوشاله د محبوب دیدن لپاره زما شرط خوشاله غم چې دلبر پکې لیدې شي د محشر اختر زما دی. سبحان الله. او د جانان په مهمانه کې بد زړه وخی ورته کړم په مولا مې د قسم وی یا شفیع هنر زما دی. سبحان الله. پاک محمد مصطفی د محمد امین محبوب دی په مولا مې د قسم وی دا صحیح خبر زما دی. قال الله تبارك وتعالى في شان نبينا مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شوق محبت سر الدستان درود شريف. الصلاة والسلام عليك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محفل پاک کی تشریف فرما علماء کرام مشایخ اعظام بالخصوص گران و قدردان برادر محترم مجاہد اہل سنت حضرت العلامہ مولانا حسن احمد صاحب دامت برکاتہم و فیوضاتہم علینا. دیر گران و قدردان حضرت پیر طریقت رہبر شریعت جناب صوفی دلاور صاحب او سناخوان رسول پر محبوب علیہ السلام مبارک نات په صورت کې چې چا کوئی منغلر ستاسو په وړاندې پیش وي. زما مراد ډېر ګران و قدردان جناب حاجی شمس الرحمن صاحب محبوب علیہ السلام مبارک صفت خوان چې لرنه تشریف راوړی دی جناب مخولی جان ناصر صاحب نور علماء کرام مشایخ اعظام او بالخصوص دارالعلوم انوار القرآن اساتذه کرام د دې علاقې او د چمګاون راوند شو زما ډېر عزتمندو مشرانو کشرانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وخت ډېر مختصر دی. تاسو ته پته ده د جمعې د ماسپښین او د مازدیګر او د ماښام چې وي د دې خپل منځ کې ډېر لږ وخت فرق. زه په کوم عنوان باندې چې موږ راجمع شوي یو د ټولو نه اول دغه ماشومانو ته د دې والدینو ته او د دې استادانو ته او د جامعه دارالعلوم انوار القرآن چې څومره معاونین دي او څومره بچي پکې سبق کوي دې ټولو ته د دغه ختم القرآن ډېره ډېره مبارکي وایي. الله کریم جل جلاله دې استادانو له نور همت او استقامت ورکړي او رب لا یزال دې د زید علم عرفان عظیم دیني مرکز وګرځوي. عزتمندو یو سوچ چې وکړو نو بیخي راته خبره اسانه شوه. د قرآن عظیم الشان فضیلت بیانو چې یاره قرآن سره څوک نسبت لري هغه له الله ډېر خیر او برکت ورکوي. څوک یې خدمت کوي هغه له الله ډېرې برخې او حصې ورکوي. چې څوک یې لولي هغه له الله ډېر لوی اجر او ثواب ورکوي. چې څوک ورته ګوري هغه له الله اجر او ثواب ورکوي. چې څوک یې اوري هغه له الله اجر او ثواب ورکوي. همدا قرآن عظیم الشان با په ورځ د محشر باندې زموږ شفاعت کوي او د خپل خدمت کوونکي او چې چا پې منګولې لګولې دي د هغه دپاره به شفیع ګرځېږي. همدا قرآن دی چې د ټولو کتابونو دپاره الله جل جلاله ناسخ ګرځولی. همدا قرآن دی چې انسان د فلاح او د کامیابۍ د ټول ژوند دستور العمل دی. او همدا قرآن دی چې د یو لفظ نه او د یو آیت نه منکر چې دی هغه کافر دی. همدا قرآن دی چې کله بیمار ته ضرورت شي نو موږ دوه آیات اولولو په هغه باندې هغه شف کو الله ولا شفا ورکړي. همدا قرآن عظیم الشان دی چې الاتقان فی علوم القرآن کې جلال الدین سیوطی رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې چا مړی باندې درد راځي او مړی زخمی وي نو د زخمی مړی دپاره د قرآن عظیم الشان تلاوت چې دی نو دا شفا ده. دې د قرآن تلاوت کوي د دا زخم الله ټیک کړي. همدا قرآن عظیم الشان دی چې کله ملکونو ته د قوانینو ضرورت شي نو که د دې په رڼا کې قوانین جوړ کړي نو کامیابي ده.
دا قرآن عظیم الشان دے چې انسان ته د دې کائناتو کې د تدبر او د سوچ او د فکر ضرورت شي او دې ګرځي او تحقیق کوي د هغه تحقیق سرچشمه قرآن عظیم الشان دے دا دومره نعمتونه چې د قرآن عظیم الشان صفتونه انسان شروع کی وختونه کم دي اذهان او افکار چې دي نو دا نرسي د دې عمق ته او د دې ډوبوالي ته مگر یو خبره خو به د ټولو ذهن والی چې دا قرآن د چا په سینه مبارک باندې نازل شوی دی او دا قرآن مبارک د چا د برکت او د خاطر موږ او تاسو ته ملاو شوی دی او دا قرآن چې د کوم قرآن عظیم الشان اعجاز دا روز قیامت قائم دے قیامت پورے اللہ چیلنج ور کرے دے کتا سو دعوی ہے چې زمان کلام نہ دے تکڑش یو آیت جوڑ کے یو صورت جوڑ کے اعجاز تر قیامت پورے قائم دے کدا تمر عظیم الشان کلام و کتاب منگا ملاو دے پا برکت او پا خاطر دا مدینہ منوری دا جانان مبارک باندے ملاو دے سبحان اللہ معلوم ادا شو سمر نعمتون دی دنیا کی سمر نعمتون دی چاہتا ملو دی چاہتا ملو شوی دی چاہتا با ملاوی دی مونگا سنعمتون ادا سی دی چھ مونگا ملو شوی دی سنعمتون ادا سی دی چھ مونگا با ملاوی دی دا ٹول او چاہتا ملو شوی دی اگی دنیا نتلی دی اگیم پتم او پا امید باندی دی دا دی ٹول امیدونو د دې ټولو امیدونو محور او مرکز او چې د چا د خاطر د دومره نعمتونه ملاویږي نو هغه نعمت کبرا چې په دې ټول عالم باندې الله د هغې مبارکو د خاطر د نعمتونو ټول نعمتونه د هغې مبارکو صدقه ده هغه ذات بابرکت د مدینې منورې جانان مبارک دواړه کون عاشقان ستا د جمال تنها نیم زخواهان ستا د جمال که علوی دی که سفلی دی هم واړه هر ساعت دی پارمان ستا د جمال او پناقص شعر بزس بیان اکڑم دے بیان دا خدای قرآن ستا د جمال دے بیان دا خدای قرآن ستا د جمال او با کمال شعرا دیر پا جہان تیر شو زخاکسار یمن آقوان ستا د جمال ز محمد امین بسستا مدر اکڑم یا رسول اللہ چی رب دیر پور تکڑو شان ساد جمال یاد ساتا عزت مندو ٹول برکتنا دا ٹول نعمتنا او دا ٹول دا دا اللہ دا وحدانیت رنا دا دا قرآن عظیم الشان غلد موجز کلام ٹول برکت او خاطر دا مدینی منوری دا جانان مبارک اس عزت مندو یو خبرہ چی منتا دا چاہ دا برکتا دا عظیم احسان اللہ جل جلالہ راکو او منگتا دا چاہ دا برکتا رب لا یزال منگ لدا شرف راکو منگ لدا عزت راکو چی دا غی مبارکو دا خاطرہ منگنن وائیو منگتا قرآن ملاو دے دا وزا منگ شفاعت کئی دا غی مبارکو دا خاطرہ منگ وائیو چی دا دا طول کتابونو دا پارا ناسخ گرزے دلے دے اگر ٹولے منسوخ کری دی مونگ وائیو چی مونگ پا دے کلام باندے منگولی فقیق دے منگولی مولا گولے نو دا دا فلاح او دا کامیابے لارا دا مونگ وائیو چی دا غی قرآن عظیم الشان باندے عمل کول پا دے باندے اللہ ملاوی گی نو بندہ بیو لحظے دا پارا دا سوچو کی چی کم صاحب قرآن دے چی دا چاپ سینہ مبارک باندے دا قرآن عظیم الشان نازل شوے دے او دا کم قرآن چی مونگ ہر صفحہ کو لاؤ ہر ورق کو لاؤ او ہر آیت للو نو کلا دا قرآن سکئی زماد مدینی منوری دا جانان پخار باندے قسم خوری او فرمائی لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد کلا دا محبوب علیہ السلام والدہا رخصار یادئی نو فرمائی والدہا کلے واللیل ظلف یادئی نو فرمائی واللیل اذا سجا کلا دا محبوب علیہ السلام مبارک آغا خیشتہ عمر مبارک یادئی نو فرمائی لعمرکا انہم لفی سکرتہم یعمہون کلا دا محبوب علیہ السلام آغا عینین نرگسین یادئی نو فرمائی ما زاغ البصر وما طغا کلا دا محبوب علیہ السلام بشیرین گفتار ذکر کئی نو فرمائی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا کلا دا محبوب علیہ السلام دا دربار کے دا آداب او دا آواز چل خئی نو فرمائی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کلا دا محبوب تا دا نداؤ دا خطاب کولو چل خئی فرمائی لا تجعلوا دعاء الرسول
کله دا قرآن عظیم الشان د مکې معظمې کې چې کوم جانان مبارک حلول کوي او ګرځي د هغې ذکر کوي کله د محبوب د والضحی رخسار کله د واللیل زلفو کله چې رب لا یزال د جانان تذکره کوي او محبوب په خپل لاس مبارک باندې بیعت کوي رب لا یزال فرمایي ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله قرآن گواہ دی چرته د محبوب علیہ السلام اطاعت او رضا تا الله جل جلاله خپل رضا وي چرته فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولی رب لا یزال د محبوب اطاعت تا د محبوب تابعداري د پاره د خپل محبت اعلان کوي نو بنده حیران شو او بیا عاشق صادق د چرسدې د ځمکې نه کوته په خوله حیران دی او فرمایي ستا په جمال کې په والله ښکاري جمال د مولا زه د جمال د مولا څو کړم تعبیر یا نبی سبحان الله او ته شهنشاه دو عالم زستا فقیر یا نبی دا عاجزه کچکول پلاس ولاړ دلگیر یا نبی د رب او د خدای د پاره خپل فقیر بیا مدینه لبوزا د رب د پاره خپل فقیر بیا مدینه لبوزا هجران په بیا کړو په خور مثل سایر یا نبی د رب د لوري ازلی برخه بیا مدلا محمد امین چستان نعت نقل تحریر یا نبی د حضور مبارک صفت ته زموږ جانان مبارک تذکری دي زه حیران دایم چې دا کوم ځای کې تاو کتل دا په کوم ځای کې تاسو په نظر باندې راغلل چې دا کوم محبوب علیه الصلاۃ والسلام د دربار آداب الله قرآن کې خودلی دي چې دا کوم محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک کا د आवाज کول طریقه او چلم الله قرآن کې خودلی دي نو دا تکم قرآن لولې چې راشي او منبر د پاسه کېنه یا د فهم قرآن کلاس یو تفاغي کې وای چې حضور الله علم نو ور کړي اختیار نو ور کړي دای نو ور کړي دای نو ور کړي دا تکم قرآن وې د مدینه منوره د جانان مبارک باندې چې کوم قرآن نازل دی اخو هغه دی چې د محبوب علیه الصلاۃ والسلام په خار باندې قسم خوري نو څنګه لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد یا رسول الله رب لا یزال فرمائی زدہ قسمونو چونکہ قسمونو نہ مستغنی بے پرواہ ذات تے قسمونو تے ضرورت نشتا اغاز تقل قائلین دے آج کما خبر کئی اغا یقینی طور باندے اگر اختیار خبر دا خو مگر چې بیان په قسم باندې موقت کئی داغی مطلب دائی چیو رب لا یزال چې په کوم سیز باندې قسم خوری داغی عظمت تا اشارہ کئی داغی مرتبه تا اشارہ کئی چې دا زپس باندې قسم خورمام دا دیر دا عظمت لائق دا ډیر د مرتبه لایق دی ولی زکه الله قسم خوري لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون چې کله رب لا یزال د حضور مبارک په عمر باندې قسم خوړ مفسرین فرمایي چې دا قسم اشاره دی چې د محبوب علیه الصلاۃ والسلام په ټول ژوند کې یو ساعت یو لحظه یو غړې داسې نه دراغله چې رب لا یزال ته ناراض وي محبوب خپل الله ناراضه کړی وي ذکر رب لا یزال د محبوب علیه السلام په ټول عمر باندې قسم خوړو نو د حضور په عمر کې یو لحظه هم داسې نه وه چې الله ناراضه و حضور د خپل ژوند په هر ساعت او هر لحظه او هر غړې کې الله جل جلاله خوشحاله او رضا ساتلی بلکہ اللہ رضا خدا سے ہو کہ آغا رب لا یزال کہ ٹول مخلوق سکی عابد عبادت کئی چمانا اللہ رضا شی زاہد زہد و تقوی کئی چمانا اللہ جل جلالہ رضا شی امدارنگی چکم دے عالم دا علم طلب کئی او آغیز دکڑا داغی خودنا بلتا کئی چمانا اللہ جل جلالہ رضا شی طالب العلم دا علم طلب کئی چمانا اللہ جل جلالہ رضا شی امدارنگی سخی سخاوت کئی چمانا اللہ جل جلالہ رضا شی مجاہد جہاد کئی چمانا اللہ جل جلالہ رضا شی امدارنگی یو انسان چکم دے اگر اوزی او په خدمت خلق کے لگیاوی چې مانا اللہ جل جلالہ رضا شي څوک ټول شپه الله ته جلاګانې او منتونه او زارې کوي چې یا الله زمونږ نه رضا شه یا الله د خپل رضا دولت راکا یا الله د خپل لقا دولت راکا مگر په دې کائناتو کې یو هستی داسې شته په دې کائناتو کې یو نازولې او نیازبینه هستی داسې شته چې هغه رب لا یزال چې ټول مخلوق د هغه رضا غواړي ټول خلق د هغه رضا غواړي
अगर पहला साल जमा महबूब का फरमाई वाला सौफा योगी का रब्बु का फतरदा ए महबूबा जब तुम रसता नजर कम के तावर अजीकम कलवरता फरमाई और जीता या मोहम्मद ए महबूबा राजी शे कलवरता फरमाई इन्ना सनुर्की कभी उम्मत का ए महबूबा मुंग बता दा उम्मत मुबारक की खुशहाल को ज़का इमाम अहले सुन्नत ताजदार बरेली ये बरेली शरीफ का नारा पुरता कई खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। ज़का इज़्ज़तमंदो दा कुरान अज़ीम शान व अज़ीम नेमत टोल बरकत और खातिर मदीने मुनव्वरे दे जाना मुबारक बांधे मिलो। पीरी तरीक़त बरी शरीयत जनाब बड़खेली बाबा जी से तशरीफ फरमा शो दे उसूल आवाज रखे नारे तकबीर।